زدر تا دا کربلا اغا اصلی فلسفہ او بنیادی مقصد بیانول میں غرض دی. پا کربلا کے دغا وقت کی حکومت چیو دا یزید ابن معاویہ، یزید دا معاویہ صاحب زویو، او معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دا اغا صحابیو چی دا کاتب الوحیو دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ. قرآن بچ نازل دا نو یو کاتب پا کی دا وحی دے ہمو دا یزید دا زویو، او پا دغا ملک پا دغا وقت کی دا حکومت دے کے شک نشتا چی وہ دا صحابی زوی، لیکن خپل کردار او خپل کرتوتونه چیو اغا دا نظام محمدین خلاف خلق یرولیو دا یری چاغگ نشو کولی. بیعت هم دنیا چی دے دنا دا یری کڑیو او دغا دعوت دا بیعت چی دے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تم ورکڑش چی تا دا یزید نا بیعتو کا. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرمائل چھے ٹھیک دا بیعت کول گران کار نہ دے، صرف دم ردا چھے اغا قانون چکم زما دا نکا پکور کے راغلے دے، اغا قانون چکم زما نکا والا ترتیب ور کرے و جوڑ کرے دے، دا اغا قانون دا دفعات و خلاف ورزی کئی دے، نو اغا قانون ما تا اجازت نہ را کئی چھے زدنا بیعتو او دے تسلیم کم او دے امنم. عزیزیانو اصل رنگ او رخ چے دے دا کربلا اغا دا دے. زمون کے دا سنیان دی کسب بلاگان دی دوی پا دے محرم کے محرم مناول صرف دغی تاوی چے پا آخر لسم ورز باندے یا دیرو تلاشی پا مڑو بمو بوا چے او خزی پا کی کیرونا میرونا پاخ کی او سڑی پا کے خدای خبر تا چلو کی دا پا سنی دنیا کی دا محرم مناول دیتا ہوئی او بوالی پا مرو آچا ہوئی پا دی لسم ورز باندی دنیا ہو گوڑے خزے او نرا دیرو تروانی منگی ورسرائی او پا مرو باچے دا ولی وی امامان تکی شہیدان شوی دا دوی دی عقل تا گوڑا زخو ویما چی تاسو پوری سرونا ندی کانی در پوری امامان سور لسوکال اوشو تگی پا کربلا کے شہیدان شوی او تو پا دلتا پا خپلو مڑو باندے آچی نو تا پا ایمانو آیا چی تگی تی او بزس کم نو تا پی مڑی گی تاس تا دی قوم اقل دی تاسو ہر کلی ہر وطن دے ٹول سو بسرات کے او گورزی پا لسم او نحم محرم باندے دا دیری ڈکی او دی کلالانو بار منگی لگولی او نرغه دے چی نوے منگی علی او بونے ڈکی او دیری تیوڑی او یو کٹورے او پا مڑو باندے چی امامان تگی شہیدان شی تاوس خلق زخو زکویم چی دا سڑی زامن ورکشو خز او نر دن سڑی زامن دی خز او نر او بخبل مریا چی او امامان تگی پا کربلا کی شہیدان شوی دی نو دیزے نلان دے سا پیپ لین تلے دے چی داو بال تاغی تاو بیا داو با دا مرگ نرستو چاہتا ورسی اگا بنیادی فلسفہ دا دے واقعی چے دا باغی تر اسا پوری سنی دنیا پویم ندا پویگی نا چے دا جنگ شاہ ولی ہو بنیاد سو عزیزان بنیاد داو چے اگا قانون چکم زمادنی کپکور کی جوڑ تا دا اگا قانون نا خلاف ورزی کرے ستا پا دور حکومت کی حرام حلال شوی دی، نارواو تا روا ویلے کی گی، شراب پا کس کلے کی گی، زنا پا کی گی، حرام ستا پا حکومت کی حلال شوی دی او زمادنی کپ قانون کی دی سیزونو تا حرام ویلی شوی دی نو سو پوری دی چی دا حرام بند کری نہیں ترغی پوری زستا بیعت نکو کہ دا پاکستان قوم کی ایمان وے نو پا دی 15 سال وقت کالا کے بے دا پاکستان یو حکومتم تسلیم کرے وے زکا چی ہر حکومت چی راضی اگا دا حرام و جڑ دے دا نارواو جڑ دے دا بے حیائی جڑ دے دا بے غیرتائی جڑ دے ہر حکومت چی راضی نو دا حکومتونا دا دی قابل دی چی دے تا سڑے سر ٹیٹ کی اور دا تسلیم کی دا امام حسین بنیادی جگڑا داوا بیا دا کوفی خلق ور پسرال دا کوفی خلق ور پسرال چی سیب تا سرائیو چی سنگا وے آغا سکو او دا دا مقابلہ کو
امام حسین رضی الله تعالی عنہ سره د بالو بچا کربلا ته ورسېده او خیمه ولګولې او اعلان یې وکړو چې یا به جنگي او یا به ته د خدای قانون ته تسلیمېږي. دغه وخت کې ابن زیاد په دغه علاقه گورنر ابن زیاد نامه یې و، د ته به وي ابن مرجانه. بادشاہ حکم و چې ختم یې کوي. عزیزانو دا اهلی کوفه چې دي دا ټول ته وتښتېده په خاص وخت کې. امام حسین رضی الله تعالی عنہ صرف خپل خاندان 72 کسان پاتې شو. اوس څه کوي؟ دا وایي چې سر قربانوم، بچی قربانوم، لیکن د باطل په لاس کې لاس نګدم. ابن زیاد فوج راوستو ته غیر چاپیره په 72 کسانو باندې جنگ شروع کو چې دا 72 بدر باندې قربانوم یا به ته قرآن ته سرنګون کی. جنگ شروع شو. عزیزانو نمبر په نمبر د خاندان رسول بچی به قربانې ده نمبر په نمبر. په دغه وخت کې د شاه قاسم کویدن شوی و. اوس خیمه لګېدلې دي او د شاه قاسم کویدنم شوی دا جنگم شروع ده. امام حسین رضی الله تعالی عنہ وی چې جنگم شروع ده خو کویدن چې شوی نو سنتو باندې عمل کول ضروری دی. راځي چې دا ډولای مروړو. امام حسین د یار په خط او خال باندې بچی قرباني، بچی په قرباني. زنانه ته وی چې دا د شاه قاسم واده پکې وکړي. نو یو خیمه نه بلې خیمه نه ډولای مروړ او دا شهیدانو د وینو نکریزې لاس باندې جنایت ولګو. د شپې ډومبای شپه ده आवाज چې راوځه جنگلا تور راواغستا. اناوي ورته څوي، اناوي ورته څوي. ځانونو ته وګورئ، تاسو کې چې ودو نه ځانونو ته وګورئ، ا ډولای ته وګورئ، هغه جنجونو ته وګورئ، اوريږي چې پخکړي خلکو ته ټوکرای ټوکرای کېږي دغه ته وګورئ. دا غټ سرین چې ولا راغوختي دغه ته وګورئ. د شاه قاسم واده ته وګورئ. د شاه قاسم بی بی قاسم توی جانا نا مزه زمانا. د رومبش په ناوي ورته د شاه قاسم بی بی قاسم توی جانا نا مزه زمانا. شمر ظالم بده د غشو په باران وجنی دا مظلومان وجنی. او دا څوک کوي دا کار؟ قرآن وای د قرآن بیا خاوندان وجنی دا مظلومان وجنی. او مغه خلق وجل چې چا قرآن لستو او چا قرآن منلو. تاسو به وایو فو دسه کافرو چې چا قرآن وی مغي هغه څوک وشته چې چا د قرآن خاوندان اوج. قرآن تاسو ویلې ده کنه ها؟ دا تاسو چې په چا داس کوي او څوک ولې هغه قرآن مني کنه مني ها؟ نو قرآن وی او د قرآن خاوند وجنه کنه. او چې وته جنگ کې راګیر شو شهید شو د خیمه مخې له پرې کړه سر راوړو. اړون بش په ناوي ورته راوته په مخې ورته لاس وال. علي اکبر نمبر راغی. الله اکبر. هغه د چا زوی شه ماته الخنامه پکې ده مال علي اکبر نوم پکې ده. ویرجی علي اکبر څه ځړه نامه ده دا سنوي غوندې نامه وخایا. ما نوې نامه درته وخم ویلو مال دغه نامه پکې ده دلیپ کمار نامه پکې ده. وی چا څوک ده؟ مال د هندستان یو مشهور ډم ده پاکستان ته چې راغلی هم ډېر استقبال شوی. ما دا نامه پکې ده دا نوې ډېره ښایسته نامه ده د ډم نامه پکې ده. زه خدای دې د دغه زوی سر کپ په خوله کا چې دا تا راوړی دی وکیږه. علي اکبر وایي زړه نامه ده. دا خلق دی دا څه قوم. اوس ما نه څوک تپوس وکړي داسې غوسه راشي هم چې لخته را سره یې دا شونډې پې وپړسو سخت وریت پریت کېږم. علي اکبر نمبر راوه خیمه کې توره راواغست. علي اکبر کړو ځان سنبال د جنگ په لور زی زړه مې نسکور لی. علي اکبر کړو ځان سنبال د جنگ په لور زی زړه مې نسکور لی. پستر ګوړون شا چې څوک داسې شهزادګان وجني دا مظلومان وجني. او چې بار وته
د تورو په منځ کې گیر شو. علي اکبرم انا لله و انا الیه راجعون. امام حسین نمبر راغی 10 محرم ده. आवाज شو چې ماشوم پیدا شو په خیمه کې لګ بانګ ورته غوږ کې وایا نو بیا ځه جنگلا راوړی. امام حسین ماشوم په غېږ کې واغستو غوږ کې ورته اذان کوي. غوږ کې ورته بانګ وایا بیا ځه ماشوم غوږ کې واچوړ اذان ورته شروع. چې اذان شروع کو غش راغی د ماشوم په دې ځای کې نه نوته دې ځای نه وته. اوس پیدا شوی امام حسین د مړی هغه وینې په لاس کې راوچتې کړې او اسمان ته لړه کړې چې د خط و خال مالکه چې زه در باندې عاشق ما د نن ورځې پیدا شوی ماشوم هم ستا په خط و خال باندې قربان کړو. چې بیبي زینب رضی الله تعالی عنها دا خور و د امام حسین رضی الله تعالی عنه. دې چې څه وخت کې ولیدو چې زما رور د تورو په منځ کې گیر شو نو دې د خپلې خیمې نه بې اختیاره بار را منډه کړه. امام حسین رضی الله تعالی عنه هغه جنگ پرېښو او خور پسې را منډه کړه. د لاس نه یې ونیوه او خیمې ته یې دننه کړه او ورته تقریر ورته ووایي چې خورې خبره واوره که تا په خپل اختیار باندې په خپل اختیار خپل سطر مات کړو او پردی سړی ته ولیدې نو الله به سزا درکوي. اوس دا خبره امام حسین په داسې وخت کې خپل خور ته کوي چې تمام اهل بیت رسول د خیمو سره علال کړي پراته دي. دې وخت ته وګورئ او د امام حسین خپل خور ته د سطر تلقین ته وګورئ. دا څه د عقل خبرې نه دي نه دا د سوچ خبرې دي. دا هغه خبرې دي چې نه په عقل کې راځي نه د چا په تصور کې راځي او نه د چا په سوچ کې راځي. عزیزانو چې په 10 محرم بالکل صفایا وشوه د ټول خاندان رسول. شاه قاسم د لومبۍ شپې ناوې چې پاتې شوه هغه قربان شو. علي اکبر غوندې زلمی چې ټوله کربلا به د هغه د حسن په تماشا وه. بیا په دې مړو جړا کوونکي بیبي زینب وه. علما لیکي چې بیبي زینب حسن دومره اوچتو چې په دغه وخت کې په مخ د ځمکه د زینبې عمره ښایسته ښځه څوک نه وه. چې 10 محرم ماښام صفایا وشوه نو د ابن زیاد فوج چې دی په خیمو حمله وکړه او د خیمو نه زنانا او ماشومان دا د فوج په بند کې لاس تړلي راوویسته او یزید ته روان کړ. یو ډېر لوی ظلم بد شوی دی بل چې د ابن زیاد فوجیانو د امام حسین سر چې غوڅ کو نو هغې کې تار واچولو امام زین العابدین ته په غاړه کې ځوړند. د هغه په غاړه کې دا سر ځوړند په دغه قافله د بیبي زینب کې زین العابدین هم روان. انتها د ظلم انتها ده. عزیزانو هغه کم ظلم اهل بیت رسول د یزید سره یا د ابن زیاد سره کړو چې دومره عظیمه سزا یې ولا ورکړه. دا هم بنی آدمو چې دا چا د امام حسین په سر کې مزه چولې او زین العابدین ته په غاړه کې ځوړند کړو دا مسلمانانو او د یزید فوجیانو بیا هغه بیبیانې د خیمو نه راوویسې او یزید حکم کړی چې ماته پیش چې د یزید مخې ته پیش کړه نو یزید ورته وویل چې ودرېدو د خپلو باغیانو حال. زینب ورته تقریر وکړو او په تقریر کې لویه خبره دا وه چې ماذا تقولون ان قال النبي لكم او یزیدا که د قیامت په ورځ زمانی که محمد رسول الله درنه تپوس وکړو چې تا زمان وسو سره څه عمل کړی نو څه جواب به وکړې. علامه دمیری لیکلی دي د بیبي زینب په جړا کې دا خبره یزید ته مخامخ کول نو فدمت عینا د یزید دواړو سترګو نه بې اختیاره اوښې راتلی شو. دا دومره عظیمه سانحه وه چې یزید کړي اوم هم ورته ټینګ نه شو ورته